عرض دا دے خلقو دا قرآن و دا حدیث تابدار شے دا منگائے خلاف آواز پدی موچتوئے دا منگائے و دا ٹینشن توڑ دا دے چھ کم رب منگائی راوستی دا اگر رب سر جوڑو کا کم رب چھ دا محمد مصطفیٰ فا اطاعت مکلف کرے دا آغا محمد مصطفیٰ تابدار شاہ منگائی با دا اللہ پا دشمنانوی دا اللہ پا دوستانو منگائی رات للے او کپراشی نو پاغه امتحان ده کپ د الله او د الله د رسولم خلاف او در باندې بنگایم ده نو برنم عذاب ده او کتنم عذاب ده کپ نیکانو خلقو مصیبت راشی هغه امتحان ده الله پی اجر ورکی خو چې سر نه ترخپود الله د قرآن او د پیغمبر د حدیث و خلافی داونه وی چې دا په مؤمن امتحان ده تو خو مؤمن شکنه تو مؤمن شبیا به پتا الله امتحانات نه راولي زکا دا کمزور بندگان دی دا امتحان نه دی دا امت دا امتحانات متحمل نه دی دا عذابون دی پا منگتاسو باندې رازی او عذاب کی تا تنبیح دا چی اے خلقو پا دی علماء کے و پا دی ڈلو والا کے سا خلق دی چی آغا ووٹو نوٹ نواری آغا جیداد و پیسا نواری آغا یو درد راغستی دے اطیع اللہ و اطیع الرسول دا اللہ دا پیغام دا محمد مصطفیٰ دا پیغام آواز لگئی اے خلقو داغی تابدار شے نو عرض میں دا کو چی دا مال نم متاثرہ کے گے مال ہو قارون و فرعون تباہ کرل دا خاندان نم متاثرہ کے گے دا ابو لہب خاندان لکی خاندان و کلوے خاندان طول عربی جڑا کاؤ دا سے خاندانو جرگا کے چبا ابو طالب خبر اکڑا تر حجاز پورے اگورا چاٹرت نشو کوے دا سے جرگمار و ڈنڈمار خلقو د دې عادت چې د خلکو کپرو کې به وبس کله دومره زور خو چې د قرآن او د حدیث د منهج مخې ته راغې ابو لهب د 100 نه 0 ته راغې کرانغې آغا ابو جهل دو ماشومان مردار کو مردار نه کو تا تخی چې مسلمانا کده مال نه متاثر کوي نو فرعون ته دیونه قتل کده مال نه متاثر کیږي نو قارون ته دیونه قتل کده نسب نه متاثر کیږي نو ابو لهب ته نه ګوري کده نسب نه متاثر کیږي ابو جهل ته نه ګوري تد سنه متاثر چې بیام د قرآن د حدیث ملګرتیا نه کې موسی علیہ السلام غریب سړی و مصر داغه فرعونیانو نه خالی کو که خالی نه کو محمد رسول الله علیہ السلام یتیم او یوازې سړی و په شام مصر فلسطین او روم پورې داغه ملګرو د اسلام جنډې ولګولې کوي نه لګولې تا ته خی چې کامیابی غواړي خو اسلام کې ده کنه او ته مسلمان د رب په قرآن هم نیغ نشوي نو د سپیله کې ځان نه م جوړېږه چې بیا بیا کاږېږي د رب په قرآن نیغ شه د محمد مصطفیٰ په فرمان نیغ شه سبا که د جهنم په اور نیغېږي هغه نیغېدل درله فایده سبا چې د جهنم په اور د حق آواز کې چې الله اومې منله راشه نن د قرآن او د حدیث په پیغام باندې د حق ته تسلیم شه د کلی جنگ په سر والا د ټبر جنگ په سر والا د علاقې جنگ په سر والا خو د محمد مصطفیٰ په دین غیرت د ځان سره لازم وګرځوه الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو د قرآن او د حدیث تابعدار کړي